قیامت و هغه ډېر زخم دی، هغه زه تاسو ته نشم بیانولی چې څنګه وخت په ما تېر شوی. تقریباً 25 کے لوگ ہم نے اس میں انٹروگیٹ کیے، جس سے ہمیں کلو ملا کہ یہی وہ بندے ہیں جنہوں نے یہ مرڈر کیا ہے. یاره مور یې خو ډېر زیات خراب او آواز یې تللی دی او بلڈ پریشر مریض هم ده. شاذیب سے یہ غلطی ہوئی کہ انہوں نے ملزمان کو بتایا کہ میں نے آپ کو پہچان لیا، دونوں کو پہچان لیا، تو اس بات پہ انہوں نے فائر کھول دی اور شاذیب کو مارا. نو بس سر څه نه وتېده، بس هماغه د خپل بچو کپړو ته ګوري جړي. ان ملزمان نے اس سے پہلے ایک وقوع اور بھی کیا تھا، لیکن ڈر کے مارے لوگوں نے ان کے خلاف جو ہے کوئی رپورٹ نہیں کیا ہے. په دا ټیم مې چای ورکولې، روټۍ مې ورکوله، بس دا خبرې کوي، بس ځان سره لګیا ده. هر ټیم جړي، نه روټۍ خوري نه چای څښي، هغې له زندګي مزه نه ورکوي. خوشحالیان یې دې ظالمانو ختمې کړي مونږ. ملزمان چې کوم دي نیولي چې دا بې نقاب کړي او د دې مخونه دې خلکو ته وښیي چې عبرت نشان جوړ شي. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں شہزاد دورانی اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی میدان. 2 جنوری کو پشتخرہ کی حدود میں ایک خونی رزنی کا واقعہ رونما ہوا، جس میں مسلح رازن 19 سالہ محمد شاذیب کو محض ایک موبائل کی خاطر قتل کر کے فرار ہو گئے. یہ اندھا کیس پولیس کے لیے ایک چیلنج تھا، جسے پشتخرہ پولیس نے حل کر کے ملزموں کو گرفتار کر لیا ہے. پولیس ملزموں تک کیسے پہنچی اور انہوں نے ابتدائی تفتیش میں کیا کیا اعتراف کیا ہے، یہ تمام تفصیلات آپ کو بتاتے ہیں. پیورلی ہیومن انٹیلیجنس پہ ہم نے ٹریس کیا ہے، ادھر کیمراز اور یا اس طرح کوئی ایسی چیز نہیں تھی جس کو ہم ٹریس کر سکے. اس بندے سے موبائل سنیچ ہوا تھا، لیکن وہ بند تھا، اور اس کی سی ڈی آر اور لائیو لوکیشن وغیرہ ہم چیک کر رہے تھے، لیکن وہ بند آ رہا تھا. ساتھ ساتھ میں ادھر جتنے بھی جو منشیات فروش تھے یا ایسے لوگ تھے ان کو ہم نے پکڑا. تقریباً 25 کے لوگ ہم نے اس میں انٹروگیٹ کیے، جس سے ہمیں کلو ملا کہ یہی وہ بندے ہیں جنہوں نے یہ مرڈر کیا ہے. اور یہ وقوع اس طرح ہوا تھا، یہ تقریباً لاسٹ فرائیڈے کو 2 جنوری کو تقریباً 6:45 بجے 6:45 کو یہ ادھر فیکٹری سے نکل آیا اور اپنے جو پشتخرہ چوک ہے وہاں موبائل شاپ پہ چلا گیا، موبائل کو کور چڑھایا، وہاں سے جا کے قبرستان میں گھر کی طرف جا رہا تھا. اس کا گھر رشید آباد میں ہے، تو راستے میں ہی قبرستان میں ہی 2 بندے جو تھے یہ ان کا پیچھا کر رہے تھے اور ادھر ان سے موبائل سنیچ کیا. جب اس نے ریزسٹ کیا تو انہوں نے فائر مار دیا. سر یہ ملزم کام کیا کرتے تھے؟ مختلف دہاڑی کرتے تھے. ایک کوشش کرتے تھے کہ ادھر کوئی چھوٹے موٹے کام کرتے تھے، مطلب کوئی اسکلڈ ورکر یا اس طرح نہیں ہے. ادھر بھی یہ مشہور ہے کہ یہ یہی منشیات بیچتے بھی ہے اور کوشش کرتے ہیں کہ پسٹل کے تھرو یا کوئی اور طریقے سے لوگوں سے مختلف چیزیں سنیچ کرتے ہیں. اگر لوگ رجسٹ کریں تو اس کو فائر بھی مارتے تھے. میں عوام کو یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ جو پولیس ہے نا وہ آپ کی دوست ہے، اور ہم بیٹھے ہی اپنے دفتروں میں لوگوں کی فیسیلیٹیشن کے لیے. تو آپ کوشش کریں کہ پولیس پہ ٹرسٹ کریں اور پولیس کی طرف آپ کا جو بھی مسئلہ ہو پولیس سے ریلیٹڈ وہ کوشش کرے رپورٹ کرے، اور تاکہ اس کا ہم اپنے لیگل فریم ورک میں اچھا حل نکال سکے. زما زوی محمد شاذیب چې کوم دی ما سره په دکان کې و او 9 کلاس کې و، خو بس دا ټایم سره یې سبق پرېښی او بس ما له به دکان ته راتلو ورکوټي والي نه. نو ماشاءالله کاریګر شوی او ډېر تکړه نایس هلک و، او بس په هغه ورځ دکان نه ووتو نوی موبایل یې اخیستی و، وی دې کې ګلاس اچوم، تره ته یې وایي چاچو پیسې راکړه. نو بس تره نه یې پیسې واخیستې، د کسټم چوک ته راغو، بس دلته بیا ګلاس یې چې واچولو نو بس بیا هغلته غلو ونیو، نو پیل یې وویشتو، نو بس هلک ونه پوهېدو، بس بیا هغې سره لاس ماس اچولی دی، نو هغې بیا لغړولی او والټکول یې مو ورسره کړي، ویشتی مو، نو بس دغسې واقع شوې ده. ته تاسو سره کور ته تلو راتلو هغه ورځ یوازې تللی دی؟ او جی بس په هغه ورځ داسې بدقسمتۍ وه چې زه کور ته لږ پیله لاړم، جمعې ورځ وه او تقریبا 6:30 بجې وې ماښامې و، او بس دغسې کار بیا وشو. بس بیا ما پسې کور نه کل راغو چې یاره یو کاري هلک دی، هغه راته رنګ وکړو، وي چاچا زر راشه. نو چې زه راغم نو دلته هلکانو ورسره راغونډ وو او بس ایله یې امبولانس کې اچولی و، نو ډېر وخت پکې تېر شوی و. نو بس بیا هغه چې هسپتال ته تلو نو بس الله بیا بخلی و، نو بس هغه قیامت و، هغه ډېر زخم دی، هغه زه تاسو ته نشم بیانولی چې څنګه وخت په ما تېر شوی. هغې مور بېبي طبیعت څنګه؟ یاره مور یې خو ډېر زیات خراب او آواز یې تللی دی او بلډ پریشر مریض هم ده. نو بس سر څه نه وتېده، بس هماغه د خپل بچو کپړو ته ګوري جړي. په دا ټایم مې چای ورکولې، روټۍ مې ورکوله، بس دا خبرې کوي، بس ځان سره لګیا ده. نو الله نو مې امید شته چې انشاءالله الله به بهتره کړي. ستاسو نور څو بچي دي هغې څه وایي دې باره کې؟
زما خو جی مشر زوی شاذیب او څلور مې لوریانې دي یو کشر دی نو بس هغې خو هر ټیم جړي نه روټۍ خوري نه چیس کي هغې له زندګي مزه نه ورکوي خوشحالیان یې دې ظالمانو ختمې کړي مونږ نه او زه خو دا وایم چې یاره دا ملزمان چې کوم دي نیولي چې دا بې نقاب کړي او د دې مخونه دې خلکو ته وښیي چې عبرت نشان جوړ شي. نور عوام تاسو سوای چې خپل بچو باندې څنګه نظر وساتي خپل چې کوم خواشه کې کوم ماحول دی په دې باره کې نظر څنګه وساتي؟ یاره زه خو وایم چې موبایل خو ښه شی دی نه ټوله معاشره یې تباه کا او چې کوم هلکانو سره شته او دې نه بغیر ژوند لږ مشکل دی د دې هلکانو نو زه یم چې غله داخلي نو ورکولي پکار دی انسان زندګي ډېر زیات قیمتي ده دا دې ته پته نه لګي دا اوس ما ته پته لګي چې په ما باندې دا عرصه تېره شوه انسان چې زندګي وي ډېر موبایلونه ډېر ګاډي ډېر دولت راشي او د مور او پلار نافرمان اولاد چې کوم وي او موبایل ګرځي یا نو زما خو دې لپاره دا یو میسج دی چې بچی د مور او پلار قدر کوي او چې څوک غله درنه غواړي ورکوي باقي پولیس ته انشاءالله تپوس کوي دا زما بچی چې را پیدا کړو نو انشاءالله داسې د ټولو به پیدا کوي. यहाँ पे 2 बंदे जो इनको चेस कर रहे थे उन्होंने इनसे मोबाइल चपट्टा किया. ये ऑलरेडी मोबाइल पे लगा था और चैट कर रहा था तो उन्होंने यहाँ चपट्टा लगाया और जो ही उन्होंने चपट्टा लगाया तो मकतूल शाहजेब ने मुज़ाहिमत की तो उन्होंने वहाँ पे एक हवाई फायर खोल दी. मुलजमान ने हवाई फायर खोल दी. उसके बाद वो भागने लगे मुलजमान तो शाहजेब ने भी इनका पीछा किया और करीब उनको दोबारा उनके साथ मुश्तरक गिरबानी की. इसी दौरान शाहजेब से ये गलती हुई कि उन्होंने मुलजमान को बताया कि मैंने आपको पहचान लिया, दोनों को पहचान लिया. तो इस बात पे उन्होंने फायर खोल दी और शाहजेब को मारा और वहाँ से इस फायर से इनकी डेथ वाक़या हुई. सर इन्होंने इब्तिदाई तफ्तीश में अपने जुर्म का एतराफ़ कर लिया है? बिल्कुल दोनों ने इब्तिदाई तफ्तीश में जुर्म का एतराफ़ किया और बाकायदा उन्होंने मान लिए और सारा किस्सा इन्होंने सुना दिया जो एक्चुअल स्टोरी थी जहाँ पे इन्होंने मोबाइल पे चपटा किया, जहाँ पे इन्होंने फायर की, जहाँ पे दोबारा इन्होंने फायर खोल के उनको कत्ल किया तो सारा किस्सा दोनों मुलज़मान ने सुनाया. सर आजकल नौजवानों की आदत है वो राह चलते मोबाइल इस्तेमाल करते हैं फिर इस किस्म की वारदात का निशाना बनते हैं. आप नौजवानों को ख़ास तौर पर क्या पैगाम देना चाहेंगे? आपकी वसादत से तमाम नौजवानों को ये पैगाम है कि मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं लेकिन सेफ़ जगह पे दुकान में या घर में या अगर रास्ते में कोई सेफ़ जगह वहाँ पे अक्सर आप देखते हैं कि नौजवान रास्ते में अगर बाइक पे चलते तो बाइक पे ये चेट पे लगे होते खड़े होते रवाना होते तो इन पे ये मतलब मोबाइल इस्तेमाल करने में होते हैं. तो उनको ये पैगाम है कि खुदारा मोबाइल का इस्तेमाल करे लेकिन तरीके से करे, जगह को देख ले फिर वहाँ पे मोबाइल का इस्तेमाल करे. एक वीडियो में जो है ना 1-2 बंदे हमें नज़र आए हैं और फिर वो वीडियो हमने लोगों से आइडेंटिफाई करके जो है क्योंकि वीडियो में इनका जो गेटअप था तो इसमें 2 बंदे जो हमारे पास जो 2 मुलज़मान हैं इनके इलाके में जो है ना बड़ी वहशत है और लोग इनसे डरते हैं. डर के मारे इनके ख़िलाफ़ ना कोई जो है ना हमें इंफॉर्मेशन देते थे, उनके ख़िलाफ़ कोई रिपोर्ट करते थे लेकिन बस अल्लाह ने बड़ा करम किया, फजल किया है अल्लाह पाक की मेहरबानी से और ये अफसरान की जो है ना ये अच्छे सपोर्ट की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह ये ब्लाइंड मर्डर केस जो है ना ट्रेस हुआ है. इन मुलज़मान ने से पहले एक वक़्वा और भी किया था लेकिन डर के मारे लोगों ने इनके ख़िलाफ़ जो है कोई रिपोर्ट नहीं किया है और बाकी इसके अलावा ये छोटे मोटे वक़्वे करते थे लेकिन इनके ख़िलाफ़ किसी ने आज तक रिपोर्ट नहीं किया था. जो मकतूल तो इससे पहले भी रजनी का निशाना बन चुका है? बिल्कुल. ये नौशहरा डिस्ट्रिक्ट में काका से ये लोग गए थे. इन्होंने 2025 नया मोटरसाइकिल लिया था 125 तो उधर जो है ना इनसे गन पॉइंट पर ये मोटरसाइकिल जो है ना ये स्नैच हुआ था.